دا ملګری تپوس کوي چې کله په اودس کې د سر مسه کول شي نو بعضی خلق لاس لواند کی او چې د سر مسه کوي نو دا ټوپای مسې سره شاته بوزي نو ودا سي مسه کیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې بهتره خدا ده چې ټوپای لري کی او د سر مسه او کی او کنه مسې سره ټوپای شاته روانه کی او سره شاته مسم روانه کړی وي نو پدې کې سحرج نشته او د سکیږي. دا ملګری تپوس کوي چې بعضی زنانه هغه 2 میاشتو پورې 3 میاشتو پورې 6 میاشتو پورې نکونه نه کټ کوي او نکونه وګدي نو دې سره د غسل او د مسله ده. نو جواب داده چې دا طریقه اگر چې ناجایز ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین منم فرمایلی ده نو د دې وجنه نکونه وګدول دا جایز نه دي. زنانه خو ټول نکونه وګدي خو په نارینو کې دا یو فیشن جوړ شوی دی چې د یوي ګوتی اغه نوک اغه نه کټ کوي عام طور د خچي ګوتی دا نوک دا نارینو لوی نو دا ناجایز دي او د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو صریحه خلاف ورزی ده. نو کار جایز نه ده. البته کچره دنه صفائی کیږي انو د غسل او د اودس پکې څه مسله نشته. غسل او اودس دې سره کیږي. دا ملګری د سنا بارکه تپوس کوي چې کله یو سړی امام سره مسکی شامل شي نو یمنګ دا اورید دي چې جهري منځونو کې با سنا نشي ویلې. انو دا تپوس کوي چې دا جهري منځونه خودري دي او په دې دریو کې عمرم بنو 2 رکعاتونو کې امام جهر کوي نو کور پسې 2 رکعاتونو کې یو سړی شامل شي نو یا ماخاموس کې 3 رکعات کې شامل شي انو دې بس سنا کوي او کنه بکي. نو جواب داده چې کله امام سره بنده شامل شي نو دا هغه 2 صورت دي. یا دا چې دی با ماسپخین او د مازیګر په موس کې شامل شوی وي او یا بر دین علاوه 3 منځونو کې شامل شوی. کنه د ماسپخین او د مازیګر په منځونو کې دی شامل شو امام قیام کیو ولاړه باندې وو نو دی خو با سنا وای. یو خبره دا کلیر شو. دویمه خبره دا چې کله د دین علاوه د ماخام ماسختن او د سحر په موس کې شامل شي نو که د ماخام موس کې 3 رکعات کې شامل شو او د ماسختن موس اخرانو 2 رکعاتونو کې شامل شو او امام قیام کې وو نو دی بس سنا وای. 2 خبرې شوي. دریمه خبره ده چې د ماخام رومبنو 2 رکعاتونو کې شامل شو یا د ماسختن رومبنو 2 رکعاتونو کې شامل شو یا د سحر موس کې په قیام کې شامل شو نو اوس دی وخت کې هو امام جهرن قرائت کوي نو دی بس سنا وای او کبنوي. سوال داده نو فقها د دې باره کې 2 رائے قائمي. یو رائے داده یو قول د فقهاو داده چې دی بس سنا نه وای او دویم قول داده چې امام کله سا اخلی او وقفه کوي نو دی په دغه وخت کې سنا وای. که یو ټکی ویلې شنو یو ټکی به وای چې بیا امام قرائت شروع کین اخوا د قرائت اوریدل واجب دي. انو بیا به هغه قرائت تغوږ کی دي چې امام بیا سا واخلی نو بیا به بل لفظ وای. که امام وګت سالی او دی په یو وقفه کې ټوله سنا پوره کول شي نو او که نشي پوره کوله نو لفظن به وای او پوره کوي به او راجح او مفتابه قول دا یو دی. دا ملګری تپوس کوي چې اکثر ملګرو هغه بیج لګولې وي نو هغه بیج باندې کله کلمه لیکلې وي کله ختم نبوت زنده‌باد کله هغه باندې الجهاد لیکلې وي وغیرہ وغیرہ لله الامر لیکلې. نو داسې قسمه بیج سره باتروم تتلل د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کوم د الله تبارک وتعالى نوم دی یا قرآنی آیات دی یا داسې نور مقدس الفاظ وي او هغه په بیج باندې لیکل شوی وي نو کلاو حالت کې باتروم توړل دا بی ادبی ده. د دې نه ځان ساتل پکار دي. یا د باتروم ته چې بندزي دغه بیج دی کوس کی یا د هغه د پاسه څه کپڑا صادر واچي چې هغه پټ شي او ښکارا حالت کې اورل دا بی ادبی ده، جایز نه دی.
دا ملګری تپوس کوي چې د ښځې او د خاوند یو ځای لامبل د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې بهتره دا ده چې ښځه او خاوند جدا جدا ولامبي. که چېرې یو ځای لامبل غواړي نو بیا په دې صورت کې د حیا تقاضا دا ده چې د یو بل په ستر باندې نظر نه اچوي، که د ورځې وي او که د شپې وي، که رڼا وي او که تیاره وي. نو په ټولو صورتونو کې بهتره دا ده چې اول خو ټول ناول دا خبره چې جدا جدا ولامبي، او که یو ځای لامبي نو د یو بل په ستر باندې دی نظر نه اچوي. دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا د سپو کاروبار شروع شوی دی او د هغې طریقه دا وي چې یو سړی جوړه واخلي، یو سپی یو سپی بهترین نسل والا، او بیا چې هغه بچی راړي نو هغه خرڅوي. دا د هغې یو قسم له کاروبار وي. نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې زمونږ په اسلام کې د سپي د ساتلو نه منع فرمایلی شوې ده. بغیر د ضرورت نه د سپي ساتل جایز نه دي، او ضرورت یا د داسې ښکار دپاره جایز دی، او د فصل د سوکای دپاره سوکیدارۍ دپاره جایز دی، او که چېرې د چا کور داسې په ډاګه وي، غیر محفوظ ځای کې وي، نو هغه د کور د حفاظت دپاره هم سپی ساتلی شي. نو دا درې قسمه سپي ساتل جایز دي، او نو د دی خرید و فروخت هم جایز دی. د دې نه علاوه دا نن سبا چې کوم طرز عمل دی چې د سپو شوق کېږي، شوقیه په لکونو روپو باندې سپی اخیستلی شي، نو د دې سپي ساتل هم جایز نه دي. نو چې د کوم سپي ساتل جایز ني نو د هغې خرید و فروخت او د هغې کاروبار کول هم جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس فرض مونځ کوي او په دویم رکعت باندې د عبده و رسوله نه پس هغه درود شریف ووي، او بیا د آخره کې د درود شریف نه مخکې په آخري قاعده کې د درود شریف نه مخکې سجده سهو کوي، نو دې سره مونځ صحیح کېږي او که نه صحیح کېږي؟ نو جواب دا دی چې عبده و رسوله نه رستو په ړومبنۍ قاعده کې اللهم صل علی محمد دورې چې اووي انو یا د دې نه سیوا اووي، نو دې سره په ده باندې سجده سهو واجب شوه. نو دی به په آخري قاعده کې د اللهم صل نه مخکې سلام جار باسي او دوه سجدې به کوي د سهوي، او بیا به دې سره د مونځ صحیح کېږي. او که دا سجده سهو یې ونه کړه نو په ټایم کې دننه دغه مونځ دوباره کول ضروري دي، او که نه ټایم ووته د مونځ ټایم ختم شو او هغه وخت ختم شو نو بیا په ده باندې دوباره دغه مونځ قضا کول نشته، البته مونځ نقصان سره او کمای سره جایز شو. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د مازیګر د مونځ دپاره اودس وکړي او بیا مازیګر مونځ هم وکړي او مازیګر نه پس د هغه ګوته خوږ شي، د هغې نه وینه راشي، نو دې سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې اودس ماتونکي څیزونو کې یو بهیدونکې وینه هم ده. نو چې کله هم د جسم یو حصه هغه زخمی شي، د هغې نه وینه وبهیږي، نو دې سره اودس ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زه ډریور یم او ما ګاډی چلو، نو ما له خوب جوټه راکړه او زما نه ګاډی په څه کسانو باندې ورغی. په هغې کې یو کس لږ ډېر سیریس و، 4 ورځې هسپتال کې و، بېهوش او موږ ورسره هسپتال کې ومو، بیا د هغې نه پس هغه وفات شو. نو دی وی چې زما دپاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله ډریور په غلطۍ باندې بل کس ووایي نو د اکسیډنټ ته قتل خطا ویلی شي د شریعت په اصطلاح کې. قتل خطا دی او د دې حکم دا دی
چې په داسې کس باندې یعنی په ډرایور باندې به دیت ورکول وي او دا دیت د مقتول او د مړي ورثاو ته به ورکیږي او دې سره سره په د باندې مسلسل 2 میاشتې روزي نیسل دا فرض دي. مسلسل روزو مطلب دا دی چې په دې کې به ناغه او قضایی نشي کوله که قضایی وشوه چې د هر څه وجنوي که د بیماری د وجنوي یا د بل څه د وجنوي انو بیا به دوباره د سرنه روزي نیسل شي. دا ملګری تپوس کوي چې د اختر موز موقوي یا د جنازي موقوي او اوبو وی هم خو لیکن یو سړی دا سوچ کوي چې زه او دس کوم نو زمانه د اختر موز کیږي یا رانه جنازه کیږي نو تیمم وهلی شي او کني شي وهلی. نو جواب دا دی چې د ټولو نه ښه طریقه خدا ده چې د اختر موز خو کال کې 2 پیری وي چې هغې لهم بنده دوره اهتمام نه کوي په وخت ځان نه تیاری چې راشي نو او دس موقع نه وي او تیمم مجبورن وي نو دا ډیر څه ګیا ګزره حالت ته نو دی حالت ته الله تعالی مونږ او تاسو نه رسي. باقی د شریعت مسلې تعلق دی نو د شریعت مسله دا ده چې هر هغه عبادت چې د هغې قضا نه وي او د هغې د فوت کېدو خطر وي او دس کې د مشغولتیا د وجنه انو بیا هغې دپاره تیمم وهل جایز دي. دا اصول خبره دا شوه. اوس راځو ستاسو د خبرې جواب له در کمې پورې چې د اختر د موز تعلق دی نو که د اختر موز له یو سړی راغی او هغه اودس کوي او هغه ته پته ده چې زه په اتحیاتو کې امام لاندې کولی شم نو د دپاره تیمم وهل جایز نه دي او که نه اوبه لري دي یا رش ډېر زیات دی او دی وایي که زه اودس ځای ته ځان رسوم اوبو ته ځان رسوم نو زما نه پوره د اختر موز کیږي نو بیا د مجبورۍ دغه یو صورت دی چې په دې کې د دپاره تیمم وهل جایز ځکه دي که چېرې دی اودس کې مشغوله شي نو د اختر موز به تیزي او د اختر موز قضا نشته. د اختر مسله داسې شوه. باقی 2 نمبر راځو د جنازي موز ته. نو د جنازي موز کې 2 صورت دي. یو صورت دا دی چې که چېرې هغه د مړي چې کوم جنازه کېدو واله ده که د هغه نږدې رشته دار وي او جنازه هغه دپاره لیټ کولی شي نو هغه دپاره خو تیمم وهل جایز نه دي هغه به اودس کوي ځکه چې د هغه د جنازې د فوت کېدو څه خطره نشته هغه دپاره جنازه ایسارولی شي. او که نه عام کس وي او هغه دپاره جنازه نشي لیټ کولی او هغه وایي که چېرې زه اودس کې مشغولیږم نو بیا به زمانه جنازه لاړه شي نو په دغه وخت کې دغه عام سړي دپاره د مجبورۍ په صورت کې تیمم کول جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام پسې موس کوي او د دنه موس سره رکعتونه شوي دي او امام باندې د څه وجې نه سجده سهو واجب شوې ده نو چې کله امام د سجده سهوې دپاره سلام جارباسي نو دا کس چې دته څه ناڅه موس پاتې دی نو دی به د سجده سهوې سلام امام سره جارباسي او که نه به جارباسي. نو جواب دا دی چې کله د بندنه یو رکعتو شي یا 2 شي او امام سره دی په آخري قاعده کې ناست وي او امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي نو دله نه دي پکار چې د امام سره دغه سلام وګرځوي او که چېرې سلام یې وګرځو نو په ده باندې سجده سهو وغیره نه واجبېږي خو که سجده سهوې دپاره امام سلام ګرځوي نو دی به ورسره سلام نه ګرځوي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو وړه وفات شوې ده نو زنانه ماسپښین یا د مازدیګر نه پس د هغې دپاره 41 پیرې سوره الملک وایي نو دی دا تپوس کوي چې دا دی صرف ایصال ثواب دپاره وایي که نه د دې دپاره د حدیثو نه څه ثبوت شته نو دی دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې احادیثو کې د ایصال ثواب دپاره د قرآن مجید د تلاوت ذکر موجود دی نو که یو کس ایصال ثواب په نیت باندې سوره ملک یو پیره ووایي 10 پیرې ووایي 20 پیرې ووایي 40 پیرې ووایي نو ثواب دی او که نه
ختم د سر نه شروع کی نو دام ثواب دی. قران پاک تلاوت کی دوانه برابر دي. البته دا لازم ګڼل او عام طور د زنانو خیال داوی نو لازم ګڼل جایز نه دي، ځکه چې احادیثو کې داسې قسمه خبره نشته. صرف دومره خبره شته احادیثو کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با ماخام او د ماسخوتن په میاس کې سوره الملک وی او چې کله په پاتې شون بیا به د ماسخوتن نه پس وی او فرمایل به چې دې سره به الله تعالی انسان د عذاب قبر نه ساتي. نو د عذاب قبر نه د بچاو د پاره سوره ملک ویل دا د احادیثو نه ثابت دي. نو که زنانه وی نو بیا بهتره ده چې ما خام کې یا ماسخوتن کې یو پیر اوي او په دغه نیت باندې اوي او د دین علاوه کې ایصال ثواب کوي. نو کاغی د پاره سوره ملک بیا وی سوره یاسین وی قران مجید ټول د سر نه وی نو پدې کې حرج نشته. البته سوره ملک 41 پیری لازم ګڼل دا جایز نه دي. او الله جل شانه دې هغه ته مغفرت نصیب کړي. الله تعالی ر تاسو له ډېر صبر درکړي او الله تعالی دې تاسو جولای د نیک او صالح اولاد نه سره د ټولو ملګرو ډکه وساتي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ماخام موس کې ډومبنو رکعاتونو کې 2 آیات وای او بیا دویم رکعات کې ان اعطینا په شانتی یو مختصر سورته وای نو دا مسکیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې دغه 2 آیاتونه کدا سی وی چې هغه تقریبا د ان اعطینا برابر وی نو منځ شوه دی. اگر که دویم رکعات کې داغه په شانتی سورته یا داغه نه لګ وګدوي نو منځ کیږي. خو لیکن که دغه 2 آیاتونه د فرض مقدار قرائت نه کم وي نو بیا دې سره موز نه کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه دکان دی نو بعضی خلق داسي وي چې هغه زمونږ د سامان وړي او پیسې قرض وي او قرض نه راکړي. نو چې کله غیر راشي مونږ ته وی فلان کې ششته انا هغه مونږ سره یي خو مونږ هغه ورکول نه غواړو هغه خرصول نه غواړو ځکه چې هغه قرض پیسې نه ورکړي. نو کوم ورته دا وایي چې مونږ سره دا شی نشته یو دی دا تپوس کوي. او دویم دا چې بعض اوقات یو دکاندار راشي یو سړی راشي مونږ ته مونږ له پیسې ماته کا انو مونږ سره یي هغه زمونږ لزان لپکاریږي نو مونږ ورته وایي چې نشته ماته. انو د دې 2 مسلو باره کې دی تپوس کوي چې د دې څه حکم دی. نو جواب داده چې داسې قسمه حالاتو کې داسې غونته خبره کوي چې هغه 2 مطلب والوي هغه د پاره تاسو خپل سوچو کوي. داسې صفا انکار چې کوي دا خو به خود دروغ کې راځي او دروغ ویل خو ګناه دی. انو د دروغ نه خدا به هر حال بهر نوزي خو لیکن داسې سو الفاظ ورله او تاسو سوچو کوي وګورئ ورله چې هغه کې تاسو مطلب پوره شي او داغه نه تاسو ځان خلاص کړئ شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه داغي ماشوم بچي د پای والوي او دغه زنانه جنابت کی وی نو دی ماشوم لا پای ورکول شي او کني شي ورکول او دغه پای د ماشوم د پاره حلال دي او که حرام دي. نو جواب داده چې بغیر د عذر نه د جنابت غسل کی تاخير نه دی پکار ځکه چې انسان پلیتای کې روان دی نو سوره زر تر زره چې هغه خپل ځان پاکول شي نو غسل ورلکول پکار دي. خو لیکن یو مور ده او هغه جنابت کې ده او شپه ده به تور مثال انو هغه ته د شپې غسل ممکن نه دی یا ګران دی او په شپه کې ماشوم راویښ شو هغه لپاره ورکول مجبوری ده. نو بیا دغه پای ورکول بغیر د شک شوبې ناجایز دي. د ماشوم د پاره پاغي کې څه حرمت ناراضي څه حرامواله ناراضي. د غسل زر کول دا په خپل ځای باندې ضروری دي پاغي کې تاخير نه دی کول پکار. خو لیکن که د جنابت په حالت کې د رضی یا د شپې دغه زنانه خپل بچی لپاره ور کوي نو پدې کې څه حرامواله نشته. جی دا ملګری ته پوس کوي چې کله منګه چاله زکات ورکو نو د چې چاله ورکو د زکات پیسې نو دا ویل ضروری دي چې دا د زکات پیسې دي د دې باره کې ته پوس کوي. نو جواب داده چې ویل ضروری نه دي کچري یو سړی سره د زکات پیسې دي او هغه چاله ورکي نو دا بالکل ضروری نه ده چې دې ورته وي چې دا د زکات پیسې دي.
خود د نیت کې ضروری دي چې نیت کې دا خبره موجود وي. نو چې په نیت کې وي نو کاغه ته په هر یو عنوان باندې ورکی هغه ته د هدیه د گیفت د وړو د خرچي وغیرہ چې څو عنوانات ورکول شي ټاپک نو ورکی دي. خو لیکن ضروری دا ده چې د په نیت کې دا وی چې دا د زکات پیسې دي نو علی به زکات ادا کیږي. دا ملګری تاسو کوي چې په عقیقه کې د پیسکوري او د ګډ نه علاوه غټ ساروي لکه غوا میخه دا قسم ساروي حلالول شي او په دې عقیقه کېږي او کنه کېږي. نو جواب دا دی چې دا پیسکوري او دا ګډ دا خو کم از کم درجه ده دا که څوک کوي نو د دینه کم نشي کوله د دینه سیوا کولی شي. څنګه چې غالبا ستاسو د سوال په جواب کې دا خبره مونږ کړې و چې د دې حکم د قربانای والا د حکم په شانتی دی. نو چې څنګه قربانای د پاره ګډ او بیزا وغیرہ دا کم از کم درجه ده د دینه بره هم جایز دی د شانتی د حقيقي حکم دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې بعض اوقات سیاسی جلسه وي یا د ختم نبوت یو جلسه وي نو مشران قائدین منګه ته حکم وکي چې تاسو مدرسې والا محتممین حضرات دی طالبانو لګاړي ونیسي او یعنی ګاډي ورله بوک کوي او دی راولېږي. نو دی وایي چې منګه د مدرسې پیسو باندې او د مدرسې د فند نه دغه ګاډي بوک کول شو او کنه شو بوک کوله. نو جواب داده چې کم خلق مدرسې لا چانده ور کوي پیسې ور کوي نو د هغه نیت ته او مراد ته قتل پکار دي. هغه د دې لپاره دا پیسې ور کوي چې دا به د طلباو په تعلیمي سرګرمو کې خرج کیږي. نو هر هغه پروګرام چې په هغه کې د طلباو تعلیمي ترقی وي د عقیدی اصلاحي انو هغه پروګرام د پاره چې څنګه مدرسه کې دنه په طالبانو باندې پیسې خرج کول جایز دي نو دغه شانتي د هغه د پاره ک طلبه لک سفر کوي نو دغه د مدرسې پیسې د هغه د پاره خرج کول جایز دي. خو په شرط د دې چې په دې کې د طالبانو س تعلیمي ترقی وي او د هغه تعلیم د پاره مفید وي او کنه دغه شانتي نیوي نو بیا دا چونکه د وقف مال دی نو دا په داسې مدونو کې خرج کول جایز نه دي. کمې پورې چې تاسو دا دوه مدونه یاد کړل نو په دې کې بهتره خبره ده چې محتممین حضرات هغه عوام سره ربط کیوي عوام هغه له پیسې راړي نو داسې ذهن والا عوام دی وګوري چې هغه په داسې مدونو کې پیسو خرج کولو ته تیار وي ان هغه نه دی په غمت کې پیسې واخلي او په هغه کې دی خرج کی. دا د ټولو نعافیت والا صورت ته چې پیسې ورکون کی ته هم پته ده چې زما پیسې په کم ځای کې روان دي او پیسو خرج کولو والا به د الله تعالی په نسبت باندې ماخوذ نوي. نو دا د ټولو نعافیت والا لار ده. د دې لپاره باقاعده په مدرسه کې یو فند جوړ کړی شي یو مد جوړ کړی شي او داسې حضرات چې هغه تاسو براه راست واقفین دي په تاسو باندې اعتماد کوي نو هغه ته وایي چې موږ له پدې مت کې پیسې راکې نو بیا به د اشکال نه خبره بهر شي. دا ملګری تپوس کوي چې خلق وایي چې د مازیګر نه پس او د ماخام نه مخ کې یعنی د مازیګر او د ماخام په درمیان کې به وبنس کوي او خاص کر چې کوم زنانه داغي واړه مړوي ناغي خو به بالکل نسکی وې د دې څه حقیقت شته او کنيشته. نو جواب داده چې دروجی نسلو نه علاوه د اوبوس کولو د پاره سم ممنوع ټیم نشته. یعنی یو خروجی کنه د بنده نو روجه کې خو بس کل نه ارس خوراک سکاک ناجایز وي خو لیکن چې روجن نه وي نو بیا شریعت کې دا پابندی نشته چې دې ټیم باندې به وبس کی او په دې ټیم باندې به نس کی. دا د عوامو او خاص کر د زنانو په میاس کې هغه اسبیسه او بی بنیاد خبرې مشهوري وي د دې څه حقیقت نشته. جی که بنده تګي شي نمازیګر پسې مو بس کلی شي چې د کوم زنانه واړه وفات کیږي دا د الله تعالی فیصله ده. الله تعالی نه دی غواړي د مازیګر نه پس او بوس کلو نس کلو سره د هغه سره تعلق او رابط نشته. جی دا ملګری ته پوس کوي چې د یو کس په کپړو باندې پلیتی لګیدلی وي داغه کپړې پلیتی وي نو عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې کله دې په قبر کې خدمتو کې چاله قبر وکني
چاله قبر برایی او کی انو بیا دې سره دغه کپڑے پاکی شي نو دا خبره وی سیده او کنه نو جواب داده چې دا د عوامو په میاس کې اسی به سره د قبر په حواله سره ډېری خبري مشهوري دي او د دین مقصد په قبر کې د خدمت فضیلت او عظمت بیانول دي نو په دې کې شک نشته چې د یو مسلمان د پاره قبر کنستل د یو مړي د پاره قبر کنستل یا د دفن نفس د قبر خدمت کول دا ډیر لوی د فضیلت کار دی په دې کې عیسی غستل د ثواب والا کار دی خو لیکن دا خبره چې دی خدمت سره او د کار سره پلیتی کپڑے پاکیږي نو دا خبره صحیح نه ده کپڑے خدمت سره نه پاکیږي د خدمت ثواب او اجر په خپل ځای باندې دی خو لیکن دی با دغه کپړو کې موز او دس نشي کوله تر سو پورې چې په شرعي طریقه باندې هغه وینځلي نیوي او پاکي کړي نیوي دا ملګری ته پوس کوي چې یو زنانه ولګي بل زنانه له یو چرګ ورکی اگې ورله ورکی او هغه بل چرګ ورله خصمانه او خدمت کوي خیال ورله ساتي بچی راړي چرګ او دا بچی لوی کی ان بیا دې پنیمه باندې خبره کړې وی چې نیمه بچی بستای نیم بزمای نو د دې څه صورت حال دی د دې څه جواب دی نو غالبا دا یو محکم ما یو کلیپ ریکارډ کړو او هغه کې مونږ دا ویډیو چې د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک د دې باره کې او پنیمه باندې ساروی ورکول باره کې د جواز فتوا ده او د دې بنیاد تعامل دی او عرف ته نو پاره کې دام شامل دی نو دا جایز دی جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس موبایل واغست په 50,000 روپۍ باندې او بیا هغه موبایل په دکاندار باندې د شپږو میاشتو په نیټه باندې خرڅي په 80,000 روپۍ باندې ورته وی چې ته مال شپږ میاشتې پس 80,000 روپۍ راکې او بیا ورته داوم وی چې زبستانه سودا وړم د دکان نه انو شپږ میاشتې پس به حساب کتابو کو چې ما د 100 روپو سودا اوړی وی ناغه به د قرض نه منفي شي باقی به ته مال راکې نو دا جایز دی او کنا جایز دی نو جواب داده چې دی کې د یوې خبرې خیال اوساتل شي چې دا موبایل د اغسته د چانه دی خرڅي په چا باندې کله دغه دکاندار نه اغسته وی په 50,000 روپۍ باندې او دکاندار ورله موبایل ورکړی وی د ورله 50,000 روپۍ ورکړی وی او د په موبایل باندې دکاندار په پیسو باندې قبضه کړی وی عقد تام شوی وی هر یو کس د خپل حق مالک جوړ شوی وی او دا غینه پس د یو بیع جدید کوي نوې بیع کوي نو په دې کې خو څه اشکال نشته او کنه د دکاندار د بل چانه موبایل اغسته وی او په بل چا باندې خرڅي نو په دې کې هم اشکال نشته خو کچره د دغه دکاندار نه موبایل اغسته وی او بیا په هغه باندې خرڅي نو بیا به دې کې لګوندي مسلې ته خیال ساتل پکاري بیا به صورت حال جدای نور د تاسو چې څنګه اووي نو په دې کې څه حرج نشته کدی په ګټه کې او خپل قرضو کې داغه نه سودا علي انا غستې شي بیا په اخره کې حساب کتاب لګي نو چې سوره سودا د کړي وي نو هغه عمر سودا به هغه عمر پیسې به د قرض نه ماینس کیږي او باقی پیسې به دکاندار دته واپس ورکړي دا ملګری ته پوس کوي چې یو سړی د سینې بیمار وي او داغه تب اوموي او هغه باندې غسل واوخته او سحر د تپتو لګیدا او د داوي ک زلام بم نما باندې د فالج د اٹیک خطر ده یا د بیماری د خرابېدو خطر ده نو دغه وخت کې به د غسل کوي او کنه د تیمم گنجائش ده نو جواب داده چې د دې باره کې خو صحیح رائے هغه د ډاکټر کې دی شي چې ډاکټر ورته وای او ډاکټر د مرض د صورتحال نه خبرداروي نو دیندار او مسلمان ډاکټر چې ورته وای چې تب نه لامبې نو بیا د تیمم کول پکار دی لامبل بالکل نه دی پکار ځکه چې کله اسلام گنجائش ورکي نو بیا په ځان باندې بے ځای سختی کول جایز نه دی او کنه ډاکټر میسر نوي نو بیا دی مریض خپل حالت باندې غور وکي کده ته غالب ګمان داو چې غسل سره به زما مرض خرابيږي یا د فالج یا د بل یو مرض در اٹیک خطر ده نو بیا دله تیمم کول جایز دی غسل دی نه کوي
دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دکاندار له 50,000 روپۍ ورکړي او دا ورته ووي چې زه به تا نه د میاشتې سودا وړم. بس دوره پورې خبره شوې ده، دې نه پس د ګټې او د تاوان خبره نه ده شوې. نو دی وایي چې هغه دکاندار اندازه ولګوله، نو دی د میاشتې د 4,000 روپو سودا کور ته وړي. نو د دې مسلې وضاحت دی غواړي. نو جواب دا دی چې کله یو کس بل له پیسې ورکوي، نو د مالی معاملاتو باره کې د شریعت قانون دا دی چې مکمل وضاحت پکار دی. بوسلان دی اوبه بوتلل او اسبیسا خبره اخوا دی خوا کول، دا رستو کې جګړه پیدا کوي. نو دیله وضاحت پکار دی چې دا پیسې د قرض ورکوي که د مزاربت د پاره ورکوي. نو که قرض د پاره ورکړي 50,000 روپۍ دکاندار له، نو دکاندار ته هغه پیسې قرض شوي. نو د دې مطلب دا شو چې د کس دکاندار له یکمشت 50,000 روپۍ قرض ورکړي، اوس په هغې کې به دی ځان له سودا راړي. نو په قسطونو باندې به ګویا هغه پیسې ختم شي. نو په دې کې څه حرج نشته، دا جایز دی چې یو سړی دکاندار له پیسې ورکي او ورته ووایي چې بس زمونږ کور نه به سودا لیږي چې هغه یې څه غواړي، چې حساب ځان سره ساته چې کله پیسې ختمې شي نو ختمې به شي. دا صورت جایز دی. دویم صورت که دا پیسې د مزاربت په شکل کې منګه واخلو، نو بیا به دې کې وضاحت پکاري چې دا مزاربت به ویلم پکاري چې دا د مزاربت پیسې دي، او بیا به د ګټې او د تاوان خبره یو بل سره منل پکار وي. او درېمه خبره ده چې د ګټې به پرسنټیج او فیصدي پکاري چې دا 50,000 روپۍ سوره پیسې ګټي، نو په هغه ګټه کې به د دکاندار سوره حصې د فیصد په لحاظ سره او د پیسو ورکوونکي به سوره حصې. نو چې دغه ټولې خبرې توی شي او بیا دی ورته وایي چې زه به کور ته سودا وړم او آخره کې به حساب کتاب وکړو، که زما د ګټې مطابق ما سودا وړې وه نو ما ته خپله ګټه راورسېده، او که نه زما تا ته پیسې درړې دي نو تا ورال راکې، که ما ته دې راړې دي نو زه به درکم. نو دا صورت هم جایز دی، خو لیکن بنیادی خبره دا ده چې د پیسو ورکولو په وخت کې به د هرې خبرې وضاحت پوره کیږي چې سبا له څه جنګ جګړه د هغې نوبت را نشي.